अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो अलग दा तपोस वकړو کو یو انسان ته د روجې په حالت کې احتلام وشي نو دې سره روجه ماتیږي او کنه، یعنی دا اوده دی او چې راپاسېدو د په کپړو باندې یا د په جسم باندې د منی آثار موجود وو نو دې سره د روجې ته ضرر رسی او کنه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث لا یفطرن الصیام، درې څیزونه داسې دي چې هغې سره روجه نه ماتیږي. القیء والحجامة والاحتلام، انسان ته الټی راشي نو دې سره روجه نه ماتیږي. دکه شان حجامې ولګوله دې سره هم روجه نه ماتیږي، او کو احتلام ورته وشو دې سره هم روجه نه ماتیږي. زمونږ فقهاو هم دا لیکلي دي هدایه کې شته فإن نام فاحتلم لم یفطر، که یو انسان اوده شي او ده ته احتلام وشو نو دې سره د ده روجه نه خرابیږي، فوراً د غسل وکړي د ده روجه صحیح ده. والسلام.